الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. سورة آل عمران شروع. مخکې آیتونو کې الله رب العزت ذکر او بیان وکړ د فساد وره. یو دا وما من اله الا الله، الله رب العزت نه علاوه د تاسو څوک اله، حاجت روا، مشکل کشا، بیماری لرې کوونکی، صحت ورکوونکی، همدارنګې عزت او ذلت ورکوونکی، همدارنګې بادشاهي ورکول او اخیستل، دغو ټولو امورو او د کارونو والا اله څه دی د یکیو الله رب العزت دی. او دویم دا ویلو که د دې خبرې نه او همدارنګې قرآن کریم نه څوک مخ واړوي نو فإن تولوا فإن الله علیم بالمفسدین، نو بیا دا خلق فساد کوونکي دي او الله رب العزت پوه دی او خلقو باندې څوک ځمکې کې فساد کوي. او دینان آیتونو کې قل یا اهل الكتاب تعالوا الى کلمة سواء بیننا وبینکم، دا آیات نبی کریم صلی الله علیه وسلم اهل کتاب ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم لیکلو چې کوم مشر د روم له بادشاه یعنی هرقل و او هغه ته حد واستولم نو دی ورته ولیکلو چې بسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، او دا ورته ویلو چې اسلم فتسلم ته او د تا کوم رعیت دی دا ټول تسلیم شو. مطلب که ته اسلام راوړی او غاړه کېږدوي نو ته هم بد شي او تا کوم ماته خلق دي نو دا هم بد شي، بشي هر څه به د بد شي، که نه بیا جنګ دپاره تیار شه. او بل دا چې قل یا اهل الكتاب تعالوا الى کلمة سواء بیننا وبینکم، دی آیات کې یوه داسې اتفاقي خبره ذکر کیږي چې آیا خبرې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعی چې ای اهل کتاب د مو او د تاسو منځ کې هیڅ اختلاف نشته دی. تعالوا الى کلمة سواء بیننا وبینکم، راشو یو داسې خبرې طرف ته چې خبره د مو او تاسو منځ کې برابر دی. کومه خبره دی چې وما من اله الا الله، د الله تعالی نه علاوه مو تاسو لپاره هیڅوک بل اله نشته دی. قل یا اهل الكتاب تعالوا الى کلمة سواء بیننا وبینکم، ای اهل کتاب راشو تاسو الى کلمة یوې داسې خبرې طرف ته چې سواء بیننا وبینکم د مو او د تاسو منځ کې برابر دی. هغه خبره دا دی چې الله نعبد الا الله، چې موږ به عبادت نه کوم مګر صرف د الله تعالی والا. لکه دا خبره مو ورځې کې 5 ټیمه فرضي مونځ کې او همدارنګې نوافلو کې دا خبره مو کوم چې ایاک نعبد و ایاک نستعین، نو دې ځای کې هم دا ذکر کېږي چې الله نعبد الا الله، هغه ځای کې هم ذکر کېږي چې ایاک نعبد، مو خاص د الله تعالی عبادت کوم، د الله تعالی بندګي کوم، او دې ځای کې هم ذکر کېږي چې الله نعبد الا الله، چې موږ عبادت نه کوم مګر دی الله تعالی والا. ولا نشرک به شیئا، بل دا چې موږ الله تعالی سره څوک نه شریکوم،
دا الله تعالی الہ تی د یک یو الہ تی نور څوک ذات او صفاتو کې ورسره شریک نشته دی ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله بله به دا خبره وي چې نه به نیسو مونږه ځنې د ځنو نه اختیارمند یا خدایان سوای د الله تعالی نه ګوره دغو اهل کتابو دغه مشرکین خلکو دوی دپاره کوم د دوی علما یا پیران چې د دوی له وو نه دوی به دوی دپاره بعضې شیان حلال ګڼل یعنی حلال به ورته وي چې یا دا حلال دي او دا حرام دي کوم شیان چې حلال وي الله تعالی طرف نه نو هغه به دوی حرام ګرځول او کوم حرام یې نه هغه به ورته حلال ګرځول نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم د دې خبرې د اعلان کوي دوی ته چې موږ به دا کار نه کوم چې الله نعبد الا الله دویم ولا نشرک به شیئا او دریم دا چې ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله موږ به د ځنو نه مطلب همدا یو شی انسانان دي خو موږ به دا نه کوم چې یو تک انسانان خپل مشران یا پیران هغه په خدایي سره ونیسم د الله تعالی نه علاوه مددګار او دوی بندګي کوم دا خبره به د مین نه لرې شي من دون الله سوای د الله تعالی نه اختیارمند نشته دی چې موږ به نه نیسم دغه نه به نیسم بعضې زموږ نه د بزنې نه نور په کوم هغه خلک دي چې هغه مشران یا علما یا پیران دي اختیارمند د قانون شرعي ولا بس قانون شرعي الله تعالی او شارع علیه الصلاة والسلام د سپارل شوی دی هغوی کوم څه احادیث او د الله تعالی کتاب کې دي بس همدا د موږ دپاره دي دا کافي دي او که دین علاوه بیا نور څوک ورکې نوي خبر راوباسي هغه بیا بدعات لري او بدعاتو باره کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی هر یو بدعتي چې دا ګمراه دی او کومه ګمراهي چې وي نو دا به جهنم اور کې وسوځي فإن تولوا فقولوا کچېرې دوی مخ واړول د دې خبرې نه کومې خبرې نه یو دا چې الله نعبد الا الله دویم ولا نشرک به شیئا دریم ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله که دینې مخ واړول فإن تولوا فقولوا اشهدوا نو بیا تاسو دا خبره دوی ته وکړو چې بأننا مسلمون تاسو په دې خبرې باندې ګواه شو ګواهی کو چې یقینا موږ مسلمانان یوم د الله تعالی تابعدار خلک یوم الله تعالی موږ عمل کولو توفیق نصیب کړي